سلامونه نیکی خیر احترامات ملګرو د ثوابه میلو بیا پیژنې یا نه د تعارف در سره بیا په تفصیلی کومه خو راځي دغه کارکونانو هغه بکواس کړی دی مولانا صاحب پس اول راځي دا بکواس وورئ او موږ دا وایو چې موږ په پاکستان کې د قانون آیین مطابق تل واړو او ستا او قتل چې څومره زموږ خلاف کیسونه روان دي کم طرف ته عالمین سره څه وشو سواتي سره څه وشو شهبازګل سره څه وشو ارشد شریف سره څه وشو دا یو خبره موږ ته یاده ده انشاءالله تعالی یاد به که خیر انشاءالله تعالی دور وس مه کوئ ګورئ دیوال سره مه لګوئ تاسو برداشت نه کړی شئ مونږ خو مقابله وکړه زمونږ خو دې نه رالو خلکو د خپل لیډر سره ودرېدل مقابله یې وکړه ته به نشي کولی مقابله انشاءالله تعالی ته خو غلې تاسو خو نسل غل دی تاسو خو دا ملک ولوټه او مولانا چې دی مولانا په دې حالت کې هم دمکۍ ورکوي هغه په دې حالت کې هم دمکۍ ورکوي دا دمکۍ دې ځان سره وساته موږ د تا نه شکر الحمدلله ښه پښتانه یو د تا نه نران پښتانه یو چې ته یو پلس په جواب درکولی انشاءالله تعالی وای ګیدړ ته چا ویلې چې وای دا روړی ولې واخی و چې په دې باندې خلک یارومه نو چې دا لکې د کونه کې ولې ورکړې ده وای په خپله م یارېږم ستاسو سپیکر صاحب ستاسو دقه مثال دی د ګیدړ مثال مو دی پوه شولې ته مولانا صاحب له دمکي مه ورکوه تاسو په بوټ پالش باندې راغلي خلک وای او مولانا صاحب نه دغه بوټانو پروا کړې نه ستاسو د پالشیانو پروا وکړل او درځې درکه نغه صاحب د ډی ای خان هغه بریتو هغه ټوټو ویختو والا هغه ټول خاندان اوس د مولانا صاحب پوجره کې ناستي سار ماښامې ولا د کټونو لنګې راکاږي او ورته مینت یې کړي چې دا سړی پرېږدی د ډېر نور غول کړي دي او غار سره وځي او په شرمونو شرمیږو دغه څه وخت پس تاسو هم دی تاسو هم چې دی کرپ خلک یې ته ستاسو څومره کورو شپږ مرلې کورو دا اول دا ویډیو کلیپ وګورئ او مشر سړی دی هغه وایي دا صدقې سر دی وایي ټوټل څه شپږ مرلې کورو دا دومره جیدات د ده د کم طرف نه راغی बाईस वोट में रहे ये तो उसने आंखों पे पर्दा डाला है इमरान अभी आएगा मेरिट पे और मेरिट पे आएगा ये वोट जीतेगा तो ये 500 600 और 200 वोट की बात होती है ये लाखों की नहीं होती ये जो स्पीकर रियासत के सर इसके बाप का 6 मरने का था 6 मरने मैं कुरान पे हाथ रख के 6 मरने इसका घर था और 14 मरले इसकी टोटल जमीन थी आज उसका बलीगारा में बड़े बड़े बंगले हैं نو ملګرو دا مشر سړی به مو اورېدلي وو چې دا صدقې سر دي دا د خدای تعالی نه خر خلک وو شپږ مرلې د ده د پلار ځمکه وه او اوس چې دی نو وروره غټ ګاډي دي او غټې بنګلې دي په اسلام آباد کې بنګلې دي دا پسه دا د چا تالیسټ دي دا دلالي چې د چا کړی دا د انګریزانو سپولمبو والا خلک دا راځي او مولانا صاحب له بیا دمکي ورکوي راشي لکه دغه مشر خو مو اورېده چې لکه د پلار شپږ اوس دې شپږ لکه او لکه صرف د دالو ساګو خرچه ده نو هغه د دالو ساګو خرچې کلیپې لږ اوس وګورېله मतलब ये बताएं कि आप भी महंगाई से मुतासिर हुए महीने का कितना खर्चा आपका है अगर पर्सनल आपका खर्चा देखा जाए देखो मेरा खर्चा तो बहुत है अच्छा मैं क्योंकि मेरे गाड़ी वाड़ी हो गया लेकिन घर का जो मेरी वाइफ वो कहती है ना तो तकरीबन यूँ समझो कि 5-6 लाख रुपए आ जाती है 5-6 लाख रुपए बेगम का खर्चा या आपका अपना या घर का हमारा जॉइंट फैमिली है ना अच्छा ملګرو دا هم اورېده د دوست چې دی نو د دالو ساګو خرچه شپږو لکو روپو ته ورسېده د پلار شپږ مرلې ځمکه وه کور یې وټول دا د کم سایډ نه راغلل نو صدقې سر صاحب ستاسو مثال دا ټیم کې د ګیدړ دی لکې هم کونه کې ورکړی ولې دا یریږي دا روړې ولې وخې خلک یارې نو ستا په روړو څوک نه یریږي تاسو مثال د ګیدړ دی
دا دومره حساب کتاب چې سره راغلی دی به انشاءالله زمونږ مشران شته دی مولانا فضل الرحمن صاحب دی به تا د دغې لکۍ نه به م رانیسي او راویزانده کوي به م لکه څنګه چې نن سبا هغه بریتو الیمین ګنډاپور راویزانده کړی دغسې ستا نمبر را روان دی مولانا صاحب له دمکۍ مه ورکوه ستاسو چې کم ټیم کې په اقتدار کې وي مولانا صاحب په هغه ټیم کې ستاسو دمکۍ نه دي دغه کړی ستاسو دغه چې دی نو میں ان کی ریفرنسوں کی دج یا بکیل دوں گا اورېدلی م خو که نه ستاسو هېڅ حیثیت ګورې د مولانا صاحب په وړاندې نشته دی ما ته وایي چې برادره ملګرتیا کې په علماو کې چا سره نو مفتی محمود سره وکړه مفتی محمود چې و هغه د ټاپ درویش دی او هر ویښته د هغه اسلام بس ټیک ده بس چې هغه هم رخصت کو رالو قاسم علي خان جومات کې مفتی محمود صاحب و بس ما لاس وله ورکړو ما چې زه ستا مرید کړم مولانا یوسف بندوني 20 کاله ما مفتی محمود سره ملګرتیا کړې ده په 20 کاله کې قسم درته خورم چې دی ما په تیکه خوراک نه دی لیدلی 10 میاشتې وزیر اعلی ما د بنګله کې چرګ حلال کړی نه دی 10 روپۍ ورځ د هغه د بنګلې د روټۍ خوټ کېدلي دال به یې خوړه کله به یې ماښام ما ته ټلیفون وکړو چې راځئ نه ما به نه ځي ویل به مړی بالې وخورې ما به ورته چې زه بیمار نه یم چې پرهیز مې دی تا بنګله کې وخوټ کېدلي دال ما ته ویل یاره غوټۍ ورانه